بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. تاسو ته یو څو ورځې مخکې ما یو څو گزارشات د جنیوا کانفرنس په باره کې کړو چې جنیوا کې یو کانفرنس شروع دی او هغې ته شهباز شریف او نواز شریف مریم نواز او د دې ځای نه څه کسان تللي او هغوی هم هغه ځای کې سټی وه او هغه کانفرنس کې د هغوی شرکت و. دا ډونر کانفرنس چې کوم او دا په موسمیاتي تبدیلی باندې و چې دا موسم کې چې کوم تغیر او تبدیلی راځي هغه تبدیلی چې کوم ښکار ملکونه دي هغه ښکار ملکونه کې پاکستان هم په لسو ممالکو کې شامل دي او تیر شوي لږ وخت کې دلته سیلاب ډیر زیات تبعی کړی و او هغه سیلاب زدګانو دپاره د مدد په طور باندې شهباز شریف هغه ځای کې د ډونرز ته د ملکونو ته او د هغې چې کوم ادارې دي هغه ادارو ته دا خواست کولو چې یاره مونږ ته دا امداد میلو شي چې زمونږ هم ځپلي شوي کسان واپس بحال شي. دغه ډونر کانفرنس چې کوم و دی کې پاکستان ته تقریبا 10 ارب ډالر اوسه پورې لکه واده شوې ده چې یاره 10 ارب ډالر به تاسو ته میلاویږي د ایشین ډیولپمنٹ پروګرام د طرف نه د IMF یا د نورو ادارو د طرف نه او څه چې کوم دي هغه سعودي عرب منلي دي چې سعودي عرب به ول ورکوي. دا ټوټل د دې ټولو ملکونو او د ټولو ادارو دا په یو ځای باندې تقریبا دا 10 ارب ډالر جوړیږي. خو بیګانه په یو شور او یو غاغا شروع د چیرې پاکستان ریزرو چې کوم دی هغه به اوس واپس 14 یا 15 ارب ډالر شي او پاکستان د ډیفالټ نه بچ شو. الله دې وکړي چې همدغه شان وشي. خو دا چې څونم کسانو لا اوسه پورې واده کړی ده دا واده ده دا عهد دی چیرې مونږ به ورسره دا امداد کوو. دا داسې نه دي چې په 3 ورځې یا 4 ورځې پس په پاکستان په خزانه کې دا پیسې جمع شي. دا څه د سکیمونو په شکل کې څه به د پراجیکټو په شکل کې وي او څه به هغوی په خپله نګرانۍ کې کوي ځکه چې د پاکستان پریویس ریکارډ په دې حقله باندې انتها باندې ګنده دی. نو هغه ګنده کېدو د وجې نه په دې خلکو فوکس دی چې یاره دې ځل به پې مونږ په خپله نظر ساتو او یا به دا پروګرامونه مونږ په خپله کوو. نو دغه پروګرامونه چې کوم به کېږي الله دې وکړي پاکستان ته د دې خوشحالۍ او د دې امن او د دې سکون د قرار دا ټولې خبرې الله پاک نصیب کړي. مونږ خو غواړو مونږ خو همدلته یو مونږ خو ته چېرته تللی نه شو. زمونږ حکمرانان د دې ځای نه ځي او نورو ملکونو کې اوسیږي. مونږ خو په خپله همدلته یو زمونږ والدین هم همدلته و زمونږ نیکه کرنیکه زمونږ ټول همدلته دي. مونږ خو خوشحالیږو چې په پاکستان باندې څونه نعمتونه راورېږي او یا په پاکستان کې څونه د خوشحالۍ کارونه کېږي مونږ پې خوشحالیږو. خو دا صرف او صرف وعدې دي. په دې باندې لا فی الحال داسې خوشحالېدل نه دي پکار چې یاره زمونږ ریزرو پې زیات شو. دا که راځیم او دا واده پوره کېږي او دا واده ایفا کېږي نو په دې کې به هم کم از کم 2-3 میاشتې 4 میاشتې لګي یعنی می بي چې دا اپریل مئی پورې به برابرېږي. که دا پاکستان په خزانه کې جمع شي نو په هغه وخت کې به صرف او صرف په خزانه کې دا فګر شو شي. باقي به دا عمق شانتي وي لکه څنګه چې دا نور پیسې زمونږ په پاکستان په خزانه کې پرتی دي او مونږ یې لګولی نشو حکومت هغه ټچ کولی نشي لګولی نشي. دغه شان کیدی شي دا ډیولپمنٹ والا دا پروګرامونه چې کوم دي دا به همدغه شانتي وي چې می بي دغه ملکونه او دغه ادارې ورته وي چې مونږ یې په خپل لاس باندې لګو یا مونږ به داسې لګو چې په هغې باندې به تاسو مونږ ته پروجیکټس راکړئ هغه پروجیکټس باندې به مونږ په خپل لاس لګو یا هغوی خپل کسان راولي او هغوی په خپله نګرانۍ کې دا لګوي. نو دا ټول خبرې او دا ټول آپشن پکې شته. نو الله دې وکړي چې دا پیسې په دغه طریقه راشي. دغه شان پیسې عمران خان تم په هغه ټیلیتون پروګرام کې میلو شوی وي نو هغې پسې یو مسلم لیگ نون والا خندل او هغې پسې پیپل پارټۍ والا خندل د مولانا صاحب پارټۍ والا خندل هغې ټولو پسې خنداګانې کولې چې یاره په یو شپه کې 50 اربه را یو ځای کړی او په یو شپه کې 80 اربه را یو ځای کړی بیا سترګې ګلو شولې. نو دغه شان دام یو خوب دی که هغه ټیلیتون ټیک نه دی او یا هغه پیسې ټیک نه دي نو بیا دا پیسې هم ټیک نه دي او که هغه پیسې ټیک دي نو بیا دا پیسې هم ټیک دي. خو فرق صرف دا دی په هغې کې هم واده شوې ده په هغې کې هم هغه واده څه ایفا شوې ده او څه واده لا ایفا شوې نه ده. دغه شان دې کې هم ده چې په دې کې به څه پیسې مونږ ته په قسطونو په شکل باندې میلاویږي خو وخت به اخلي. بعض اقتصادي ماهرین او معاشي ماهرین چې کوم دي هغوی دا پرونه دا خبره شروع ده په دې باندې ډیبیټ شروع دی چې په دې کې 4-5 کاله هم لګېدی شي. یعنی دا پر روان وخت کې د دې په دې ټینور کې هم کېدی شي چې دا پیسې میلیونی شي. نو
خبره مې ستاسو په مخامخ باندې دا ایښودله چې دا پیسې چې کومې دي دا به پاکستان ته میلاویږي خو پته نه لګي چې کله به میلاویږي. یو دویمه خبره دا ده چې حکومت له دا نه دي په کار چې اوس په دې باندې لکه د خوشحالۍ اظهار وکړي چې یاره موږ پرې ډیفالټ نه بچ شو او بس اوس په آرام او په سکون باندې کینی. نه، حکومت ته اوس هم ډیر زیات مسایل او پریشانیانې تر مخامخ دي. د IMF سره مذاکرات روان دي، هغه وی اوسه پورې د ناکامۍ ښکار دي. اسحاق ډار وی هغې سره اوسه پورې هغوی د رضامندۍ کوشش کوي خو هغې اوسه پورې رضامند نه کړله. اسحاق ډار خو څه وخت کې څه دمکیانې ممکیانې هم IMF ته ورکړی وي، والله عالم چې کیدی شي هغه دمکیانې اوس د دوی په کار رام شي او هغې په دمکیانو په نتیجه کې کیدی شي IMF والا زموږ نه خفه شي. خو په دې کې به د امریکا لاس موږ ته خامخا ځکه ښکاري چې IMF هم د امریکا یو اداره ده او هغه د هغې یو ذیلي اداره ده. کیدی شي که هغوی ورته ووایي چې د دوی سره کومک وکړئ، د دوی سره مدد وکړئ او د دوی سره لږه شانتې ګزاره وکړئ، نو کیدی شي چې موږ سره ګزاره وشي. نور کیدی شي چې هغوی خپل د پروګرام کې څه سختیانې راولي او د مهنګایۍ یو نوی لهر چې کوم تاسو ته اوس ښکاري، د مهنګایۍ یو نوی لهر تاسو ته په جنورۍ په اینډ یا د فروری په اخره کې دا تاسو ته ښکاره شي. ځکه چې که IMF سره دا مذاکرات کامیاب شول نو IMF په بیا خامخا سخت شرطونه ږدي او په سختو شرطونو کې به مهنګایي خامخا زیاتېږي، ځکه چې هغې کې به ټیکسز زیاتېږي. هغه وخته پورې به انشاءالله تاسو ته د دې خبرو پته لګي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.